عثمان خان په خپل جون کې یو دومره غټه او غلطه فیصله کړې ده چې دا فیصله به ټول عمر د پښیمانه کوي. عثمان خان ګوره په دوبۍ کې ښه زبردست خپل فیوچر روان کړو، د دوبۍ سټار جوړېدو والا ده. راتلونکي ټایم کې کېدای شي د دوبۍ د ټیم کپتان هم جوړ شوی څنګه چې اوس محمد وسیم دی د دوبۍ د ټیم کپتان، خو نه چې د دوبۍ پرېښه او پاکستان ته راغو. د پاکستان د طرف د 19 تقریبا T20 میچز کړي دي او 2 ون ډے میچونه کړي چې اوس بیخي د ټیم نه ډراپ تروره د نوم او نشان پته نه لګي. عثمان خان بیخي په کیمره ناراضي، بیخي د نوم نشان پته نه لګي چې دا سړی دی چرته. بیخي د T20 ټیم نه هم ډراپ ته. اوس د بنگلاديش خلاف چې کوم T20 سکواډ اناونس شو پای کې عثمان خان نشته دی، همدغه T20 سکواډ دی کې بلک ډیر یو کلاړی نیم بدلیږي دا بیا ځي ویسټ انډیز سره T20 سریز دی پای کې هم عثمان خان نشته دی. نو عثمان خان غوړه په خپل جون کې غلطه فیصله دا وکړه چې د پاکستان کرکټ د پاره د دوبۍ کیریئر ځان ته خراب کو. دا موږ مسافر لګ پاکستانیان دوبۍ لتلی دي، الته جابونه کوي، څوک ډرایور دی، څوک یو څه جاب کوي، څوک بل څه جاب کوي. نو کته دوبۍ کې کرکټ کول نو دی کې د شرم څه خبره خو نه و، دی کې د شرم څه خبره خو نه و. ګوره هر سړی خپل ځان ته ګوري، خپل فیوچر ته ګوري. او پاکستان نه ته مخکې ځکه تللی وي چې په پاکستان کې تعالی مطلب هغه رنګ موقع نه ملاوي ده. یو ځل ته د کاندې نه ووتې، ښه په صحیح لار روان شوې، ښه د کامیابۍ طرف ته روان شوې، خو ته واپس هم دې کاندې ته راغې. حسیب الله ګورئ څونه زبردست وکټ کیپر بیټسمین دی، عثمان خان هم وکټ کیپر بیټسمین دی. حسیب الله خان له چانس نه ملاویږي، داغه نه پس ګوره اخلاق ته محمد اخلاق ته هم یو ډیر ښه بیسټ وکټ کیپر دی، هغه له موقع نه ملاویږي. هغې نه پس ګوره خواجه نافع اوس دی وکټ کیپر بیټسمین جوړوي، خواجه نافع نه علاوه یو بل هلک دی چې هغه دی وکټ کیپر بیټسمین جوړوي. عثمان خان د پریارټي نه بهر شو، حسیب الله خان د پاکستان کرکټ بورډ پریارټي کې نشته، عثمان خان نشته. رضوان خان ګوره محمد رضوان چې کم دی کې دی شي هم چوټي کی. نو ګوره پاکستان کې د ټیلنٹ ډیر زیات دی ټیلنٹ، او بل پاکستان کې ګوره شفارس چلی، پاکستان کې ګوره چټای چلی، پاکستان کې ګوره تاسو را غشې شته دی نه، هغه شی چې چا سره چټای والا سیستم نو هغه ټیم ته په هوا باندې راځي، په پیراشوټ باندې راځي. لکه څنګه چې رانا فهیم اشرف صاحب دی چې ټول کال پته نه لګي، خو چې کله ICC ایونت راشي نو رانا فهیم اشرف د پاکستان سکواډ کې 75 باندې راکوشي ویجی. نو د ویډیو سٹارټ کې تاسو لمونه وی چې عثمان خان په خپل جون کې یو غلطه فیصله کړې ده او دی ټول عمر په دې فیصله باندې پریشان چې کاش مر دوبۍ کرکټ نه وي پرېخه. یو خو چې ټیم د دوبۍ کرکټ پرې خو نو دوبۍ حکومت په د باندې پابندي مو لګوله 2019 پورې وای ته دوبۍ کې کرکټ هم نشي کوله. دوبۍ د تر اتلم نشي 2029 پورې، سوري 19 خو الډي تیر دی 2029 پورې 2029 پورې دی په دوبۍ باندې بین کړي. دوبۍ کې وای ته کرکټ نشي کوله، 2029 پورې دی پاکستان کرکټ ټیم سره هم دوبۍ لنه شتله، او دینه علاوه ابوظبي لیگ کې د شرکت نشي کوله. ILT T20 لیگ چې کوم د دوبۍ دی، دوبۍ سره چې منسلک څومره کرکټ دی کنه نو 2029 پورې دی بین کړي دی رورا. 2029 پورې کې د شي د اغه رنګ 29 ځکه اوس ابوظبي لیگ چې کوم دی یا ILT T20 دی نو خو د دوبۍ لیگ دی به وای خامخا چې لکه دا سړی غوړې وانه لای که پابندي په ختم شینو به فرانچایز وته وای چې لکه غوړې د پاکستان عثمان خان وانه لای او په دمو ډیر غټ د چې ټیم ګوره دوبۍ سره د لارې بیالولې، دوبۍ سره د UAE ټیم سره د خپل لارې بیالولې نو ولوي چې پتا خو مونږ غټ انویسټمنټ کړی دی، تا باندې خو مونږ غټ انویسټمنټ کول. راتلونکي ټایم کې زموږ د پر زموږ سره ستاره پر ډیر غټ پلانونه مونږ غوښتل چې تر دوبۍ ټیم زیات ټایم ته ریپرزینټ کې، مونږ غوښتل چې تعالی مونږ کنسسټنټلی چانس درکو او ستا یو غټه مرتبه جوړ شي. خو نه عثمان خان چې هغه ټایم کې د 4 اوسته کوټ سو کو که تاسو له چاله یاد نو کمنټ لازمي وکړئ چې د 4 اوسته دی نو دا غنوم لازمي کمنټ کوي. د به هغه پسې کنزل کوي، خپل ځان پسې هم بد را دی وای چې کاش ما دا فیصله نه وکړي. نو ډیره غلطه فیصله کړې ده. نو زما امید نه راځي، زما سوچ هم نه راځي چې دی ولاټي اوس دوباره ټیم ته واپس یو کې مشکل غونډه ده. که چرته PSL کې یو ځل بیا داس نه توګړه بیټینګ کو پورا سیزن کې 3 سنچریان واخلي، هایست سکور جوړ کونو کې دې شرای ولی. او که چېرې PSL کې بیا هم یو ځل فلاپ شو څنګه چې دا ځل فلاپ شو نو کې دې چې بس بيخي کیریئر ختم شي. لاست چانس اوس د سر راتلونکي PSL 2026 کغه کې دغه پرفارمنس کو نو کې دې چې ټیم ته واپس یو شي او کې پرفارمنس نو کې دې چې نو 2027 PSL کې هم سلیکټ نشي نو خپل کیریئر ځان خپل خراب کو. چونکه دوبۍ کې کچره دی وې د UAE لوبډله کې وې نو دله د IPL لارې کولاو وې د IPL تم تل شو کچره تل نه خکې لړۍ جوړ شوی وې IPL کې هم کې دې شو ټیم شو کده د IPL یو سیزن کړي وې یو سیزن نو دومره پیسې ګټل شو ک 15 شپک کاله د بيخيړو کرکټ د کولم نه نو دغه په عیاشۍ کې په جون کول شو. خو خیر
بیسټ اف لک عثمان خان زمونږ ورور دا نه چې لکه مونږ پتا تنقید کوو خو فیصله چې کومه وا غلطه فیصله وا هغه ټایم کې په مونږ ویډیو جوړه کړې و چې دا دې غلطه کوي نه دی راتلل پکار منم پاکستان دی هر سړی غواړي چې د پاکستان خپل ټیم ریپرزینټ کړي د پاکستان جرسی واچي یو پاکستانی لپاره دا یو غټ خوب دی چې هغه پاکستان جرسی واچي پاکستان ریپرزینټ کړي دا هغه پر ډیر د فخر خبره ده هغه ټول خاندان لپاره د فخر خبره ده خو بیا چې پاکستان کې تعالی کنسسټنټلی چانس نه ملاويږي نو د پاکستان ډیر کلاډیان دي چې هغه لکه حماد اعظم تاسو له یاد شي ډیر بیسټ آلراونډر ډیر فټیسټ کلاډي یار یو سلیم نری الکو خو زبردست بالینګ به هم کولو ښه زبردست بیټینګ به هم کولو خو یو څو میچونو کې پاکستان چانس ورکو اوس هغه ګوره پرون مې امریکا لیکیو لګو مطلب د خبرې مطلب مې دا دی چې امریکا له تللی دی امریکا کې هلته کرکټ کوي کله تللی دی ښه کلبونه مبونه به ښه کړي ښه پیسه به یې چاپ کړي لکه دا نه حماد اعظم نه علاوه د عمر اکمل نه دی امریکا له تللی خو دلته ډیلو نه شو دی واپس راغو د دنیا کې لاړیان دي چې په امریکا په انګلینډ په عمان په قطر بحرین دوبۍ سعودي د دنیا کې لاړیان دي چې د پاکستان نوم په دې وجه تللی دي چې له کنسسټنټلی چانس نه ملاوي وای غوستل چې لکه یو سړی ګوره 18 سال کې وي دی نو دا خو د پیک ټایم دی کنه 18 نه والے 28 پورې دی لکه خو زبردست کې لړی دی خو زبردست بالینګ هم کول شي ک بالر دی ک بیټسمن دی دا د پیک ټایم دی 28 نه پس بیا بالر یا 28 نه پس خو داغه ودرې کله کرکټ پاتې شو لکه فاست بالری دا خو کیریئر الریډي ډیر کمی ک بیټسمن می نو بیا چې هغه 28 نه پس کرکټ لرازي د پاکستان ټیم کې شاملېږي د ودرې کله به کرکټو کې او بیا به واپس چوټي شي نو مطلب چې 18-19 کې یو کلاړي ټیم تراشي او هغه کلاړي وي او هغه لانګ ټایم د پاکستان ټیم کې پاتې شي لکه څنګه چې شاهد افریدي د ما خیال 14 سال عمر کې راغلی او که 16 سال عمر کې راغلی او 20 سال پورې شاهد افریدي د پاکستان ټیم کې سره کرکټ کړي 20 سال دینه علاوه نور عمران خان تاسو ګورئ وسیم اکرم وقار یونس ټول نه 10 سال نه زیات گیم کړي دي دا خغه کلاډیان د اعظم انضمام الحق شو دینه علاوه رمیز راجا هم ډیر ټایم د پاکستان ټیم کې پاتې شوی کرنٹ کلاډیان کومګو ګور عبدالرزاق تاسو ګورئ دینه علاوه سید انور هم ډیر ټایم ټیم کې پاتې شوی دی دینه علاوه کومګو سګورو مصباح الحق هم ډیر ټایم په ټیم کې پاتې شوی دی نو چې داسې کلاډي 18 سال ایج کې راشي ټیم لا او تقریبا 10-12 سال هغه ټیم ریپرزینټ کی 10-12 سال هغه پاکستان ټیم سره لوبو کی نو هغه یو اچھا خاصه نوم جوړ کړی وي خو چې هغه لا کنسسټنټلی مکمل اویږي او بیک ورپسې مطلب شاله ورپسې زور برابر زوري لکه په یو دوه خراب پرفارمنس ټیم نه ډراپ کیږي نو بیا هغه ټیم هغه کلاډي ټیم کې زیات ټایم سروایو کول شي نو عثمان خان وګوره تاسو صرف د 19 ټي 20 کې چانس ولا ملو شوی دی او 2 ون ډے کې چانس ملو شوی دی ټي 20 ټیم نه خو بيغي بهر کو او راتلونکي ون ډے سکواډ کې مشکل ده چې عثمان خان نو ممتاز وي خیر بیا په ډیټیل سره ویډیو جوړو چې کله دا سکواډ د ون ډے سکواډ هم راشي تر اوسه پورې خو دا ون ډے میچونه لا نشته چونکه د پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې ویسټ انډیز سره ون ډے سیریز کوم هغه کانسلای لګیا پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې صرف ټي 20 میچ خو ویسټ انډیز بورډ ولوي چې نن سره به ون ډے میچونه کوي هغه مسله روانه ده هغه حل شوی نه ده هغه حل شنو بیا پته لګي خیر خو عثمان خان چې کوم دی غلطه فیصله کړې و او زه بار وایم او ما ټایم هم په ویډیو جوړه کړې و چې غلطه فیصله کوي سړی خو الله دې ولا خیر کې نو سم دې ولا الله خیر کې امید زمونږ ولا هم دعا کوو اب هم ځان له دعا کوي چې ټیم ته یو مضبوط واپس وشي او تقریبا چې ډیر نه هو چې 3 کاله خو پاکستان ټیم سره گیم وکړي کنه چې دومره غټه قرباني ورکوله خیر د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام